دې کې مونږ څه ویلیو او جی څه مو ویلیو ریسک اسسمنټو دی ولا چپټر بل کې خو دا کنټرول کول دی بل دا و چې ریسک کنټرول کول او چې مطلب په کم افورټس په مونږ زیات پیدا څنګه صحیح کم افورټس نه کم ریسک باندې لکه مطلب دا دی یا چانسز را کم کو یا د هغې که ریزلټس مونږ را کمولی شو که نه دې دواړو کې یو نه یو را کم کو نو مونږ سره ریسک کنټرول شي لکه ختمیږي نه خو را کنټرول شي لکه دیو کې وګوره دلته اوس دا مشین خو مونږ نشو ختمولی مونږ ورته نه جی ګاډ ولګولو نو دا مونږ د دې چانسز را کم کو کنسیکوینسز خو مونږ نشو کمولی نو داسې هر ځای کې بیل بیل حساب دی صحیح ده او بل غټه خبره مو پکې دا کړې وه که فرض که زه تیز ډرایوینګ کول غواړم نو ماله پکار دی چې زه د امبولانس ډرایور شم دا بیا پنځه میتھډز مونږ دا ویلیو چې دا زمونږ پنځه میتھډز دي په دې باندې هم تاسو کلیر وای که نه او جی صحیح بیا چې کوم دی ان کلوزینګ همدغه دی لکه چې دا څنګه دا مشینونه لګېدلي دا لاس وغیرہ یا داسې کپڑے وغیرہ دې کې انخلیدي شي نو دې د وجې دي دا دې ته جال وغیرہ یا څه نه څه طریقه وکړه چې دې کې دا نور فلاینګ پارټیکل یا داسې نور څه مټیریل ننخلي یا رانه کاږي کې هغې د وجې نه حادثه وشي نو دوی ورته دا جال ولګولو لکه د هر ځای کې به بیل بیل طریقې سره کار کوئ سیم طریقه هر ځای کې نه اپلای کېږي دا خبره ده یا وہی سیف سسٹم آف ورک کو کہ بیا پی پی ایز پکې خبره ده پوه شوې همدا لاست لاین آف ډیفینس لکه مونږ څنګه ویلي چې دا ټولو کې کمزورې طریقه ده او بل دام دی چې کله وایي چې تاسو کار کوئ که نه تاسو ته په کار دی چې تاسو به خپل خیال ساتئ او پی پی ایز وغیرہ به نه لګوئ دا نه چې راځه اوس ما ډیوټي ختمه شوه نو اوس بس رسک ختم شو دا څه خو نه رسک هر وخت وي نو داسې دا مختلف چیزونه یې شو کړي دي څنګه دلته روډ کار کېږي مونږ ویلې پهلنۍ طریقه څه ده روډ بند کړه نو دا طریقه خو ټیک نه ده ولې په دې کې د خلکو ایفرټ زیات دي لکه ټایم به ډېر ضایع کېږي چې بله لاره باندې رش به ډېر زیات شي لکه مونږ ګورو چېرې زمونږ ټایم هم پې ډېر ونه لګي کاسټ لکه خرچه هم زیاته نه شي اور ایفرټس درې شیزونه مونږ ګورو صحیح ده ټایم کاسټس اور ایفرټس ټایم کاسټ اور ایفرټس د مونږ ګورو دا مین درې شیزونه دي دویم دا وه چې ریډیوس هیزرډ لکه مونږ نیمه لاره کلاو که نیمه بنده که نو دا هم ټیک دی بیریر یې مونږ ولګولې بیا چې کوم درېیمه طریقه د هغه دي دا مختلف چیزونه دلته کې ولګول سټاپرز وغیره سیف سسټم آف ورک چې ورته وایي هغه یې انسټال کړه بیا هغې نه پس چې کم دی مونږ سره پی پی ایز دي چې پی پی ایز استعمالوي خو هغې سره به احتیاط هم کېده نه چې هیلمټ ته اچونې ته چې زه ګاډي مخامخ ودرېږم نو اوس حادثه نه کېږي نو دا خو ستا بېوقوفي ده نو داسې به نه کوئ صحیح ده بیا چې کم دی پرسنل پروټیکټیو ټولو نه زیات امپورټنټ دي لازمي دي که دا نه استعمالوئ بیا هم حادثه وغیرہ کېدی شي نو دا پنځه طریقې مونږ ویلې ټولو کې کمزورې طریقه پی پی ده او پہلا کې یا بیسٹ طریقه الیمینیټ والا ده بیا چې کم دی وایي که الیمینیټ مونږ سره سیفر آپشن دی لکه بیسٹ آپشن دی ښه سیف دی که هغه مونږ نشو کولی نو هغې په دغه کې چې کم دی د هغې په ځي مونږ بیریر والا سسټم هم کولی شو دا هم صحیح طریقه ده بیا چې کم دی رسک مسٹ بی ریډیوس لکه دا به مونږ را کمو ختمېږي خو نه خو دا مونږ کوشش کوو چې څومره اسانۍ سره پاسیبل لکه ریزنیبل پریکټیکیبل د دې مطلب دا دی چې یو شیز دی چې هغه پریکټیکل پاسیبل هم دی او که نه هسې هوایي خبرې کې پوه شوې څنګه مونږ ول ټایم کاسټ اور ایفرټس لکه دا شیزونه ضروري دي پای کې سیفټي ورسز ټایم خبره اوس کمپیریزن کېږي نو چې ټیک ته ته روډ بند کې نو دی کې خو سیفټي ډېره زیاته ده خو هلته کې ټایم کاسټ اور ایفرټ څه شو سیوا شو که نه لکه خلک به په عذابېږي نو ټایم به هم لګي ایفرټس هم دغه شي اور ورسره د خلکو پټرول یا نور داسې دا ټول ایشوز ورسره کمباین کړي نو پیسې هم دغه شو لکه کاسټ هم پکې رالو داسې ده او جی صحیح
بیا دویم چې کوم دی برادر چې مونږ کوم دا روډ بندولو پځي مونږ نیم روډ بند کو نیم موکلاو کو نو په دې کې دا خبره چې دویم کې سیفټي تقریبا لږ کمه د خدای مقابله کې ډیره نه معمولی ده لکه بس صحیح دی خو په دې کې تاسو وګورئ ټایم کاسټ او ایفرټ څه دي ډیر کم جی لګي نو بیا دا دویم بیسټ میتھډ دی جی نو هغه همدا وایي چې جی یاره تاسو د آفس کې مختلف شیزونه ګورئ چې دې کې څه هیزرډز دي نو هغه به تاسو کنټرول کولو کوشش کوئ ختمېدی نه شي خو کنټرول کولو کوشش به هم کوو داسې دا مختلف ایشوز دي دلته کې مونږ ویلي دا مزدوران کار کوي د دې ټولو کار طریقه غلطه ده لکه دا چې کم تن کار کوي دا ښکاري دا تار یې د مشین په لاره کې داسې پروت دی کولاو نو دې کې څو کمن خطېدی شي اور حادثه کېدی شي جی د هغې نه جوړېدی شي جی بیا وایي چې هاو ډو یو ریډیوس ریسک لکه ریسک څنګه راکمېدی شي او بیا وایي کومه طریقه به تاسو یوز کوئ ریسک کنټرول کولو لپاره دا زمونږ دریم چپټر دلته پوره شو اوس انشاءالله سره اور هم سټارټ کوو صحیح دی نو ځان ته دا پرنټ کولم شي خو دا ټیک دی که نه یا د دې بوک نه مطلب دا دی چې دا خو برادر نیکسٹ کم دی انډرسټینډینګ یور ریسپانسبلیټیز تاسو ذمہواریانې وایي چې تاسو ته پته ولګي چې لکه لا مونږ ته څه وایي او لا کې بیا څه دي او هغه بیا کار څنګه بیا د آی سیفټي سره څه تعلق دی ښه جي نو په دې کې چې کوم دی ایز ا منیجر you know how you know you have a health and safety responsibility دا خو لازمي خبره ده چې ستاسو کار مین څه دی health and safety باره کې دی خو وایي چې تا ته به پته څنګه لګي لکه مونږ وایو چې مثال په طور زه مسلمان یم نو مونږ وایو که نه چې مونږ مسلمانان یو خو مونږ ته به پته څنګه لګي چې څه کار څنګه طریقې سره دی مونږ وایو چې یو خو مین چیز قرآن دی دې نه علاوه حدیث دي اور حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دا جون دی هغه مونږ دپاره یو قسم ګایډ دی داسې ده که نه لکه مونږ ته څه نه څه دغه وي مخکې نو هغې نه سر زه پکې تیار کوم جی چې زما پوګه ټوپکي نو دلته پورې تاسو کلیر شئ که نه لکه مونږ دپاره لازمي خبره ټیک ده یو شیز مونږ کوو خو هغې دپاره لازمي مونږ سره څه نه څه ټولز وي یا ګایډ وي یا څه نه څه لا دا شیزونه وي نو هغه حساب سره مونږ دا ټول کار کوو پوه شوې یا د لا سیټ د باونډریز ودن وچ کمپنیز مسټ بی اپریټ لازمي خبره ده چې مونږ ته اسلام کې ویلي چې دا شیزونه دي که دا ته دې نه اوړې نو بیا ته بېشکه تا کلمه ویله خو ته به د اسلام نه وځې یا داسې دا نور شیزونه شو نو داسې سیفټي کې هم ده چې دا نه ده چې یاره تا بس دا هیلمټ واچولو نو ته اوس هر څه کوه تا ته مسله نشته یا بس مطلب دا دی چې اړو مسله شته دی نه ته هر څه کوه نو دا خبرې مقصد دغه دی چې یاره ته به خپل خیال ساتې او دې نه علاوه دا ټول حساب کتاب به ته ذمہوار یې پوه شوې بیا چې کوم دی د لا ټایمز ټو بی فیر بای ریکوایرینګ ریزنیبل فورسیبل دی له وایي چې لکه یو کار کوئ که نه تاسو پوه شوې چې هغه تاسو ته پته لګي چې یاره دا زه کومه نو دې نه څه حادثه یا څه دغه کېدی شي یا یو هیزرډ دی چې تا ته هغې نه پته لګي چې یاره که زه دا کار داسې طریقې سره کوم نو دې نه دا نقصان هم کېدی شي پوه شوې لکه څنګه دا وګوره تار لاره کې پروت دی نو ده سوچ وکړو چې یاره که دا زه تار لارې نه لرې کوم که نه نو ما سره څه کېدی شي که زما ورکري کار څه وکړي نو هغه په دې لاره به تېرېږي او حادثه به څه کېږي په سره به حادثه کېږي پوه شوې نو دا خبره شوه بیا اکارډنګ ټو دی لا امپلایرز آر ناٹ ریسپانسیبل فار ایشوز وایي د لا مطابق څه دی امپلایرز آر ناٹ ریسپانسیبل هغوی ذمہوار نه دي څه دپاره فار د ایشو دے کین سکسیزفلی آرګیو لکه آرګومنټ به هم پکې دغه نه کوي they are not reasonably foreseeable ته لکه دا نه شي ویلی چې یاره ما ته پته نه وه چې دا تار لاره کې پروت وي نو دی کې څوک انخلي به او حادثه به کېږي بلکې ته به اول نه ریس اسیسمنټ کې او کوشش به کوې چې دا مسله اول نه څه کې حل کې پوهېږې نو دغه خبره راله بیا درې ټیسټونه دي لکه یا درې شیزونه دي انډیکیټرز دي چې کم نه مونږ ته ریزنیبل اور فورسیبل هغه پته لګي دلته پورې پوه شوې تاسو که نه چې دیر آر
لکه کامن نالج دی، لکه یو عام طور باندې چې چړه یا چاقو یار سره رالی نو لازمی خبره چې موږ ته پته ده چې دا کټ کول کوي، نو دغه موږ ورته کامن نالج ورته وایو چې دا موږ ته پته لګي دی نه. بیا انډسټري نالج دی، لکه مثال په طور زه چې کوم د کیمیکل انجینیر یم، ما کیمیکل فیکټري یا دغه کې کار کړی، نو ما سره به د کیمیکل حوالې سره نالج وي، یا داسې نور څه چې کوم ارګنایزیشن دی یا څه دي د هغې حوالې سره به ما سره څه نه څه انفارمیشن وي. نو ځکه دا خبره راله چې انډسټري نالج هم دی پکې شامل دی. بیا ایکسپرټ نالج چې لکه هغه فیلډ کې تا ډېر وخت تېر کړی نو تا ته ډایرکټ هم پته لګي. لکه هسې یو جنرل اگزامپل در کوم، ګوره چې کله ته یو ډاکټر له ځې، یا ډاکټر نه علاوه یو عام انسان چې جسم ګرم وي ډېر زیات، نو خلک وایي تبه ده، لکه هغه اډو څه ټیسټ نه کړی یا داسې نور څه مسله نه وي. بیا دویم انډسټري نالج دی، لکه یو ډاکټر دی نو هغه الریډي یو انډسټري ده یو قسم که نه، هغې کې هغه جاب کوي یا څه نو څه کلینک دی یا هر څه دي، نو هغه ته پته ده چې یاره دا چیز دی. بیا ایکسپرټ نالج دا شو چې یاره د هغه پکې 20-30 سال یا 40 سال عمر کار یې کړی دی، نو هغه ته پته لګي چې یاره دا مسله کیدی شي، نو هغه اندازه هم لګولی شي هغې باره کې هغه حساب سره. خیر ښه طریقه خو بیا دا وي چې ټیسټ وکړي نو پته ولګي که نه، کنفرم شي چې او یاره دا مسله ده او داسې ده. بس زه جنرل خبره کوم تاسو ته چې داسې ایشوز وي. بیا وی ایز ا منیجر یو آر ریکوایرډ ټو اسس ریزنیبل فورسیبل خو تاسو پوه شئ چې موږ ته ښکاري چې یاره دې نه دا سباله دا مسله کیدی شي. بیا چې کم دی اینڈ ریډیوس ریسک سو فار ایز ریزنیبل پریکټیکیبل کې مو ما خبره چې ټایم کاسټ ایفرټس مونږ ګورو که نه چې دا درې واړه شیزونه پکې کې شامل دي او که نه دي. لکه څنګه دلته کې وګوره تار دی لاره کې تېرېږي، دې کې خلک انخلېدی شي غورځېدی شي، نو حادثه هغې نه کیدی شي. نو مونږ وګورو چې یاره دې نه څه مسله کیدی شي، دا ټول هر څه مونږ وګورو. نو هغې دپاره بیا مونږ بندوبست وکړو دا تار چې کوم دی د دروازې نه هغه سایډ ته لګېدلی که نه بورډ، نو مونږ څه وکړو دا بورډ د دروازې نه د بل سایډ کې ولګو. نو یو مونږ سره دا آپشن دی. دویم آپشن دا دی چې دا تار د دروازې د پاسه تېر کړو، بورډ هملته دی لګېدلی. یا دریم آپشن دا دی چې د تار د پاسه مونږ کارپیټ وغیره واچو. نو ګوره طریقې خو ډېرې دي که نه، خو ته به ګوره چې کوم یو تا ته آسان دی، لکه ټایم او کاسټ او ایفرټس دا کمې خبرې دي چې دا په دې کې راځي. پوه شوې؟ یا وایي چې لا تاسو ته څه وایي هغې حوالې نه دی. نو لا کوم بیا مختلف ایشوز دي، لکه مختلف پرابلم. بیا کریمینل لا دی اور یو بھی سیول. کریمینل لا کې خو لکه مختلف چې کوم خلک دغو کې که نه هغه راځي، اور سیول لا کې دا د کور مسلې چې کومې وي هغه اورېدلی کېږي. پوه شو؟ بیا څنګه دی دا هیلث اینڈ سیفټي ایٹ ورک، نو ایکټ کم یو دی 1974 دی، او د دې ایبریویشن څه دی HASWA، دا د دې ایبریویشن دی. پوه شو؟ بیا چې کوم دی د منیجمنٹ آف هیلث اینڈ سیفټي ها HASWA what is this؟ دا بره لیکلی دي که نه، هیلث H ته پاره شو، صحیح ده، health and S چې کوم دی سیفټي د پاره شو، اور W چې کوم ورک دی، اور A مطلب ایکټ شو. ایبریویشن دی که نه، لکه مثال زما نوم حارث خان دی نو زم H کې، یا داسې مختلف چیزونه کیدی شي. نو دا ټول لاز دي که نه، شارټ کټ کې لیکلی دي چې یاره دا لا دی، نو دې کې دننه بیا هغې حوالې سره ډیټیل وي. لکه څنګه ګوره مثال یو تن دغه کوي FSC کوي نو بیسک لیول باندې بیا وي، BSc کوي نو لږ ایډوانس شي، یا MSc کوي نو هغې نه لږ نور ایډوانس شي، یا کله PhD کوي نو په هغې بیا ډېر زیات هغې کار کوي. پوه شولې تاسو؟ نو داسې سایټس کې هم دغه وي، لکه څنګه تاسو ایکسپیرینس کېږي تاسو هر څه پته ولګي چې یاره دا سسټم دی، خو مین کار سیفټي پرووایډ کول دي، لکه نور چیزونه خو هر څه ټیک ته کېږي. پوه شو تاسو زما خبره؟ دا مختلف رولز دي چې یاره دا چیزونه دي په دې کې دغه راځي. بیا چې کوم دی د هغې په باره کې لیکلی شوی چې کله یو مسله وشي نو هغې به ته لازمي دغه ته راولې کور ته، اور کوشش به بل دا وي چې د هغې نه
स्टॉप एक्सीडेंट چې لکه دغه ونه شي حادثه ونه شي اصل کار همدا دی که نه چې مونږ ریسک کنټرول کول دی نه مخکې مونږ څه ویلي چې ریسک به مونږ کنټرول کوو چې ریسک را کنټرول کړو نو بیا چانسز د حادثې ډېر کم شو چې که مونږ نه کنټرول کوو نو بیا حادثې چانسز ډېر زیات دي بیا چې کم دی ان کریمینل لا دس ډیټ مسټ بی پروو اټ کیس لکه پاکستان کې خدا دې ته ځان له وکیل وغیره هم دغه کولی شي بار ملک دا دی چې ته خپل هم کیس ځان له دغه کولی شي تا ته د انصاف باقاعده میلاویږي لکه داسې نه ده چې تا سره بس چل ول وشي که ته په حق باندې نو تا ته به ستا حق میلاویږي لکه مثال په طور ته یو کمپنی کې جاب کې کا دوبۍ د کار ځای دی نو هلته کې دا دی مثال په طور ستا کمپنی سره کنټریکټ ختم شو هغه تا ته یا سیلري نه سیوا کوي یا تا د کمپنۍ نه پرېږدي لکه ته وایې چې یاره زه بل ځای ته ځم نو هغه در سره مسله کوي نو ته په کمپنۍ باندې هم کیس کولی شي چې داسې داسې چل دی نو که په ته رایټ باندې لکه صحیح دغه یې نو تا ته به ستا حق ملاو شي پوه شوې بیا چې کم دی لایکلی آؤټکم څه وي د کرمینل دغه چې یا جیل ته به شي یا تا باندې جرمانه ولګي یا درته وایي چې دا فورن ټیک کا یا میاشت کې دننه ټیک کا لکه مختلف آرډرز در کولی شي جج چې هغه هر څه ډیسایډ کړ پوه شي بیا هغې نه علاوه چې کوم دی لکه دا سیول لا دی لکه د کور حادثه لکه ورکر دی هغه سره حادثه شوی دی یو چل شوی دی نو هغه یې دلته راوستی دی نو سیول لا کې هغې باره کې خبره کېږي چې یاره دا یو تن دی دا زخمی شوی او چېرته د کار پزي کې نو هغه دپاره کمپنسیشن پکار دی کمپنسیشن وایي چې یاره یو چلو شي د هغه پزي به ته ورته بل څه ورکې نه کمپنسیشن دی له وایي پوهېږې صحیح ده ګډ نو بیا وایي چې ټو بي سکسیسفل لکه چې تاسو ته څه پکاري چې ډیفینډ کې به خپل ځان چې یاره دا د چا غلطي وه که زما ورکر خپل غلطي نو بیا خو د هغه حق نه جوړېږي چې کمپنۍ باندې کیس وکړي که نه د هغه د کمپنۍ د وجې دا حادثه شوي نو بیا به کمپنۍ ورته چیزونه پرووایډ کوي یا مثال څنګه تاسو یو نارملی دغه کیس کې وګورئ چېرته بلاس یا څه وشي نو هغې وایي چې یاره دې ته به 5 लाख روپۍ فیملي ته میلاویږي یا مثال د دې کې چې کم کور والا دي هغه واړه ماشومان وي یا بل څوک کور کې نه انکم والا نو هغې دپاره ګورنمنټ جاب هغې اناؤنس کړي څه نه څه کمپنسیشن ورته ورکړي پوه شولې نو دې حوالې سره دا ټول خبرې دي بیا د امپلایر که د امپلای مسله وي دې دغه کې چې هغې د وجې دا شوي نو بیا به کیسه ورانه وي لکه بیا خو ته دغه کولی نه شي کیس چې یاره دا مسله شوې ده او داسې هسې چل دی سیول لا د کلیم مسټ بی پروو لکه ته به خپل کیس پروف کوې چې یاره آن د بیلنس آف پروبیبلیټي وایي چانسز ته چې یاره دا خبره داسې داسې شوې ده او بیا هغې کې چانس دی لکه کمپنۍ خو به خپل ځان دغه کوي که نه ډیفینس خو به کوي دا خو نه چې یاره چې بس هر څه دې وویل او ستا والا خبره منلې کېږي بیا از ډیسیژن میډ بای جج لکه جج به لازمي خبره ډیسیژن اخلي وچ مین دیټ وایي همدغه سیم شیزونه چې کوم دی فیوچر دپاره هم بیا اپلای کېږي که داسې یو حادثه راشي دوباره دې ته کورټ کې هغه بیا سیم فیوچر کې هم اپلای کوي مختلف کیسز باندې داسې هم کېدی شي نو داسې مختلف ایشوز چې کوم دی هغه کېدی شي بیا چې کوم دی مونږ سره د سیفټي حوالې نه دی چې یاره تاسو به څه کوئ چې کله سیفټي او هیلث اینډ سیفټي پلانینګ دغه کوئ نو ستاسو چې کوم مین دغه د موسټ هیلث اینډ سیفټي منیجمنټ سسټم باره کې خبره کېږي هغه څه د پی دی مطلب پلان دی او هغې کې بیا پالیسي راځي چې ستاسو کمپنۍ څه پالیسي ده پلانینګ چې هغې باقاعده کړي ارګنایزینګ مطلب هر څه په ترتیب سره وي بیا ډو دی لازمی خبر صرف سوچ نه دی کول پکار بلکې کار کول پکار دی نو هغه ډو شو بیا چې کوم دی چیک دی لکه چیک خو به لازمي کې چې ته یو کار کې چې تاله پته وي چېرې د دې به ماته آؤټ کم څه وي او دا کار څنګه روان دی نه دغې ټول شیزونو ته به تاسو ګورئ نو دا ستاسو په کار راځي پوه شو
نو دې باره کې دا خبره رااله. سر ایک تو ډو کې څه فرق شو؟ هلته دی وایي چې implementing and operating or review and continual improvement. ایک او تو دې ډو کې کې فرق څه شو؟ ډو کې دا د ته فرست ټایم لپاره کار کوي که نه، تا ته پته نشته چې مسلې به پکې راځي یا داسې نور څه. او بیا چل داسې وشو چې تا یو کار وکړو، تا ته پته ولګېده چېره دا خو ما دا چل وکړو، لکه دا غلطي رانه وشوه یا څه وشو، حادثه وشوه یا بل څه وشو، پوهېږې. جی نو دا ریویو کول دی. ایکټ کې ته وګوره سایډ ته څه لیکلي ریویو کول دی چې ته په خپله پالیسي لازمي بدلې. لکه مثال په طور ته وګوره که نه، د کار کولو طریقه څنګه مونږ شاته سلایډ کې ویلي بدله شي، یا مثال تنان بدل شي، نوې تنان راشي، یا شفټونه بدلیږي. نو مطلب ځکه د ایکټ خبره ځکه راغله چې دا چیزونه لکه چینج را چینج کېدی شي، ډفرنټ ریزنز دي دا په بیک باندې، پوهېږې. نو دغه خبره ده، ځکه دا ریویو کول لازمي وي مونږ دپاره، پوه شوې. نو ځکه دا خبره داسې لیکلې ده. نو د ایکټ باندې پوه شوې که نه، چې لکه ګوره یو چیز د تا نه غلطي شو، نو هغه به ته واپس سمې، دا نه چې بس پرېږدې همداسې دي وي. نو ځکه ریویو خبره راغله. او بیا کنټینیول امپروومنټ، لکه مسلسل امپروومنټس پکې راځي، صرف داسې نه وي چې یاره بس یو پیره دی ټیک کو بس بیا ته پروا نه کې. نو داسې خبره دا غلطه ده. نو هغه دا وایي چې یاره ته به باقاعده دغه کوې، پوه شولې، لکه کنټینیوس امپروومنټس پکې راځي. او ویم انسان کې که ته وګورې که نه، ټایم ټو ټایم څومره چینجز راځي. یا د موبایلس دغه ته وګوره، یا داسې یو هر یو ټیکنالوژي که ته وګورې څه ټایم پس بدلیږي. لکه موبایل پهله موبایل او سم دی، خو بیا ټچ سکرین رالل، بیا پکې کیمرو سسټم راووتو، او بیا فرنٹ کیمرا شو، او داسې مختلف چیزونه رو بیا پکې 2G 3G 4G رالو، بیا 5G اوس خبره لاړه، بیا 5G نه پس په څه کالو پس یو بله ټیکنالوژي راشي. داسې ده که نه، دا خو نه ده چې بس هماغه 2G ته خلک ناست یا 3G ته یا 4G. ډېر خلک 5G په ځي 4G ته لاړل. نو هر څه کېږي لګیا دي، بدلیږي لګیا دی، لکه چېرته کې د کار طریقه بدلیږي، چېرته ټیکنالوژي، هر څه ټایم ټو ټایم بدلیږي را بدلیږي. مختلف ریزن دا په بهاف کې دی، بیک باندې کېدی شي. د دې اگزامپل مونږ د اپلیکیشنز څخه اخیستی شو. مطلب کار هغه یو کوي، خو چې د وخت سره اپډیټ کوي، نو هغه مطلب هغه سیس کې امپروومنټ راځي. بالکل، لکه د وینډوز وګوره، لکه وینډو ایکس نن سبا څوک یوز کوي نه، وینډو 7 ډېر کم یوز کېږي. زه خپله وینډو 10 اوس هلکې 11 هم رالو، خو 11 هغه فل هغه نه دی هغې لانچ کړی. خو هسې خبره کومه چې ګوره څومره اپډیټډ ته دغه کې داسې موبایلس کې انډرایډ ورژن وګوره، نو دا وي چې دغه دور مطابق نه چلې نو بیا کار نه کېږي. نو دا ټول سیسټم دی او خبره ده. پالیسی یوز یور کمیټمنټ، لکه ستاسو د کمپنۍ که یو ښه پالیسي وي، نو دی مطلب چې تاسو نه به ستاسو کسټمر هم خوشحالي، او ستاسو چې کوم امپلایز دي هغه به هم خوشحالي. که ستاسو د کمپنۍ پالیسي خراب وي، نو بیا به خلک درنه خفه وي. مطلب که هغه ستا امپلای وي او که کسټمر یې هر څوک کېدی شي، نو چې د هر یو کمپنۍ پالیسي ښه وي، نو هغې کمپنۍ نه خلک سیټسفای وي او هغه کمپنۍ هغې جوین کوي. لکه هسې مثال په طور د موبایل ډیټا حساب سره که ته وګورې، زما په نالج مطابق زونګ یوزر ډېر زیات دي، ولې د دې پالیسي داسې ده چې دې ډیټا پیکیجونه ډېر ښه ورکوي. داسې یو بله کمپنۍ به وي، هغې به بل څه یو ښه دغه پیکیج آفر کوي، نو خلک بیا هغې ته اټریکټ کېږي. نو خبره ده څه ده، پالیسي ده که نه، چې ستا کمیټمنټ دی چې یاره ته هغه کار کوې نو په څه طریقې سره کوې او لا په مطابق کوي، نو بس دا خبره پوره شوله. لکه پالیسي یا پلانینګ هم دا دی چې یاره مونږ به دا کار کوو، او داسې څه پیکیجز، لکه همدغه موبایل پیکیجز چې مې درته اگزامپل درکړو، څه پیکیجز پکې داسې وي، مثال رمضان پیکیج، لکه هغه صرف رمضان کې کار کوي، هغې نه پس د هغې بیا سیسټم هغه کار پرېږدي، ولې د هغې سیرین افطار ته داسې څه نوم ایښي وي د پیکیج دپاره. نو خبرې مقصد دا دی چې ګوره کمپنۍ خو هماغه ده، خو د هغې هغه پلانینګ هغه چیزونه بدلېږي را بدلېږي. بیا دلته کې هم دغه خبره ده، پلانینګ کې هغې څه کوي، ریسک دغه کوي، او ایمرجنسي حساب سره هغې پلانینګ کوي، او بیا سوچ کوي چې هغې ته به څوک ریسپانس کوي، څنګه طریقې سره دا ټول سیسټم باره کې هغې تپوس کوي او حساب کتاب
برابر ای بیا چې کوم دی ارګنایز دی نو ارګنایز کول هم ضروری دي دا نه چې ټول ګډوډ لګي لکه مثال یو کور جوړیږي نو پهله کودایي وشي بیا بنیادونه واچي بیا دیوالونه بیا چونه داسې خو نه چې پهله چونه وشي بیا راشي کودایي شروع کړي که شیزونه که الټه پلټه کړي نو هغه داسې تن ته بیوقوف وایي که نه داسې نه ده نو خبر مقصد همدا دی چې هغه مونږ ارګنایز کړو لکه په طریقې سره کړو چېرې دا د دې تن دا ذمهواري دی د دې تن دا ذمهواري ده لکه داسې نه چې هغه هر څه په یو باندې ور واچي دا ریسپانسیبلیټي که نه چېرې دا به ستا داسې وي نو نه هر یو تن خپل ذمهواري به هغه به صحیح طریقې سره هغه پوره کوي او بل دا هم دی چې هغه کیپیبل وي لکه چې دا کار کولی شي داسې نه چې یو تن یو کار نشي کولی او ته ورته په زوره ورکړي نو هغه بیا هغه شانتې نشي کولی صحیح یا مثال که زه ووایم چې ته پیشن نه فالو کې خپل نو بیا هم که ته هر یو جاب کې یا څه کې نو ته به خپل لایف کې نه خوشحاله د دې یو ډېر ښه اګزامپل دی یو ډېر فیمس ډاکټر و که نه بس د هغه چې کله لکه بوډا شو بس ریټایر شو نو خلکو ورله فیرویل پارټي ورکړه نو هغه ډېر خفه و هغه ورځ باندې نو چا هغې د هغې چې کوم فالور و هغې تپوس وکړو چېرې تا خو دومره ښه لایف دغه کو مطلب دومره فیمس ډاکټر وې داسې وې او ته خو نن ډېر خفه یې نو وایي دا ولې وایي زه ډاکټر نه جوړېدل ما نه غوښتل خو بس مور رانه ډاکټر جوړ کړو مطلب دا دی چې هغه کار یې کولو خو په هغې هغه خوشحاله نه و زړه نه نو داسې ډېر خلک دي زموږ سوسایټي کې هم وي چې هغې صرف یا پیسو لپاره کار کوي خو هغې کې د هغې خپل زړه نه مطمئن لکه که زه درته ووایم نو زما دوه دغه دي یو زه ټیچینګ کوم نو الحمدلله زه مطمئن یم دې نه علاوه د آی ټي یا سوشل میډیا دغه شیزونه زه کوم که نه نو هغه زما خوښې کار دی نو زه نه تنګېږم او زه انجوای کوم او خوشحاله یم بجای دی چې زه یو داسې کار کوم چې هغې کې زه صرف ټایم پاس کوم نو هغې کې بیا اډو سړی کامیابېږي نو او داسې نور ډېرې مسلې وي بله هغه سر بیا فایده نه وي لیږم او زما پیشن او بیا مې نه کوم او نن به کوم او سبا به کوم نه بس دا خو سړی سست وي که نه دا خو ګوره موټیویشن کمی ده چې ته یو پیره سټارټ کې نو بیا ورو ورو ټیک شي لکه که زه خپله درته ووایم داسې 100 کاله مخکې ما د یوټیوب چې کوم چینل یو رخ کړی و نو ټولو راته ویل داسې فضول دی لکه ناست دی او ویډیو جوړی او تا ته خو څوک نه دي ناست مخامخ او دا ته څه کې لیونی او داسې هغسې لکه دا چا خپل ځای نه که نه هغسې الټه خبرې به درته کوي خو نن چې 100 کاله پس زه وګورم نو ما ته پته لګي چې او یاره د دې خو ډېرې فایدې دي هغې هم منل چې او یاره دا خو واقعي تا ته فایده کېږي لکه زما د هغې نه ارننګ هم دی نو خبرې مقصد دا دی څه دی چې داسې ډېر شیزونه چې هغه ټایم باندې تا له پته نه لګي چې زه څه کوم او دی به څه فایدې څنګه تاسو ته ما د ټیچینګ اګزامپل درکړی چې دا ګیټ ټیسټ یې که نه ایم ایس دپاره ډېر نه ډېر خلک یېرېږي اوس هم یو کال یېرېدلی وم ما اپلای نه و کړی او بیا 2019 کې ما ټیسټ ورکړو پاس مې کړو نو خبرې مقصد دا دی چې اډو ما څه ګایډ مایډ څه شیزونه مې نه و کتلی ډایرکټ لاړم او ولې مې دغه کو چې ما ټیچینګ کولو هغه ټول شیزونه به ما ډیلی بیسس باندې ټیچ کول نو ما ته مسله نه وه لکه څنګه زه ستاسو ووایم که د لینګویج دی انګلیش ولا ستاسو شوق دی ته پرې پوهېږې نو که تا نه څوک آیلیټس یا داسې دغه وکړي نو که زما مثال یو کال لګي نو ستا کېدای شي یو میاشتو لګي یا کېدای شي ډېر هم کم ولګي ولې چې زما او د ستاسو لیول کې ډېر فرق به وي د هغه فیلډ او دې شیزونو حساب سره نو دغه خبرې مقصد دی چېرې یو کار ته کې تا له د هغې ډایرکټ فورن پته نه لګي چې څه فایده ده خو څنګه مې درته آسان اګزامپل آیلټس درکړو ته آیلټس کې نو زما او ستاسو لیول او سکور کې هم ډېر فرق وي بېله خبره که زه وغواړم چې یو پیره زه په ضد شم نو بیا زه لکه هغه تن بیټ کولی هم شم مقابله هم کولی شم او کله کله داسې چیلنجز هم دغه کول پکار وي سر دا ضد به په لایف کې څنګه راځي چې یاره I will do it نو دا ته سټارټ خو کې که نه چې اول سټارټ خو کې اول سټارټ کول مسله وي چې سټارټ کې نو بیا سړی وایي چې او زه به داسې وکړم داسې وکړم چې سټارټ نه کې که نه نو بیا یې سم نه کړي زه تا ته خپل اګزامپل در کوم که نه برادر چې څنګه ما تاسو ته ویل زما یونیورسټي ټایم کې هم جاب کوله و زمونږ کلاس کې به لکان څه و ولې مور پلاران صفا خبره پیسې ورکوي شاله بار نه پیسې راځي بس هر چا خپل یو مزه وي که نه لکه هغه خپل مزه نه خرابول غواړي نه ای به ما ته ویل ته لیونې مطلب ما سټارټ کې د کالج کې هم ټیچینګ کوو که نه هغه بیا ما پرېښود بیا یونیورسټي او داسې های لیول والا صرف مه کول
نای جی په ما پورې خاندل وای ته څه کې مطلب سکول کې کله ټیچینګ کې او کله کالج کې کې نو د هغې نه دغه وګوره نو زما کانفیډنس څه شو سیوا شو د هغې کانفیډنس اوس هم زیاتر تنان پکې بېروزګاره دي ولې ډګریانې واغشتو بس کور کې ناست دي په آرام کار مار نه کوي داسې نه کېږي حقیقت ګلابه کار ته به محنت کې دغه به کې نو بیا به رو رو هر څه سیټ شي تاسو د جی 400 یې که نه زه د مردان یم جی ښه مردانې ښځه بس هماغه تقریبا ګاونډیان راځي ستاسو زما یو ملګری و صحیح ده هغه هم دا چل کو چې دلته به پېښور ته ډګري چې وکړه که نه نو پېښور کې دلته ایکسپیرینس یې کولو انجینیر او سیول اوس جی دبئی کې خپل بزنس سٹارټ کو د 13 کال جی اسی خبره وګوره کنه چې دلته ګوره یو عام جاب یې کولو 20,000 والا بس دا غزړه اول نو ځین یې جوړو چیرې زه به بار ځم ډګري نه پس نو هغه جی دلته څوک فری کې به سایډ کې کار کو روزو کې سخته ګرمي دلته سړی پېښور او دې ځایونو خو تاسو ته پته ګرمي ډېره زیاتې لکه یو یخ ځای کې نو بیا هم زه سړی زړه نه خرابوي که نه نو هغه بالکل ورته منې چې ډېره سخته ګرمي 2013 کې خو تاسو ته پته لګي چې څومره ته شاته ځي دا روزې به ډېرې سختې ګرمۍ کې وي لکه دې پیره څنګه اوس مئی کې و نو موسم ډېر ښه و حقیقت نو لکه که ته شاته وګورې که نه یو څو کاله شاته یو 2012-13 که ته وګورې نو سخته ګرمي کې به روزې وي زه به خپله کور کې وم ویل چېرې دا څه مصیبت دی لکه ګرمۍ کې څوک سایډ ته ځي نو هغه به ګرمۍ کې سایډ کې پروت و شپه ورځ به هلته وه ښه داسې نه چې څه لږ ټایم له بعد ولې دا د 400 و دلته یې ډیوټي کوله او ډیوټي هم څه په تنخواه نه په فری کې خو هغه خپل ذهن کې یو ټارګېټ ایښی و او دا زه درته ریل کوم دا څه کیسه کهاني نه درته نه اچوم چېرې دا چل دی نو هغه څوک سټارټ خو یې واغشتو که نه ټیک دی سټارټ یې سخت و بیا رو 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 ایکسپیرینس یې وکړو ښځې لږ ډېر زده کړو څوک دوبۍ ته لاړو چې دوبۍ ته لاړو جاب ورته فوراً میلاو شو ولې چې هغه په سایټ کې وخت تېر کړی هغه ته ډېر شیزونو پته وه نقشه مقشه جوړولو شو آټو کیډ ورتلو نو مطلب مختلف شیزونه یې زده کړي وو څه شیزونه یې نه وو زده کړي چې تم کومه تا خبره وکړه ایکټ والا نو ایکټ کې دا چلو شو چې د سره ډګري ورته ویل یاره سیپ ماله نه راځي ماله راتلو زموږ فیلډ والا یو سافټویر دی که نه نو ما ویل راشه مړه دا خو ډېره مسله نشته زه به دې پوهېږم په دې سیپ نو سیپ ورته ما وکړو چې لاړو د هغه نه ښه جاب د هغه ولګېدو دوبۍ کې نو پوهېږې زما په خبرې مقصد چې لکه ګوره سټارټ یې چېرته نه اغوستی و فری نه هېڅ څه نه و که زه خپل درته وایم 200 روپۍ ټیوشن نه ما سټارټ کړی نو دا د هر انسان دغه وي لکه سټارټ اصل کې څوک اخلي نه او هر څوک وایي چې زه ډایرکټ 17-20 ګریډ ولګوم داسې نه کېږي مسله دغه ده خلک وایي چې یاره دا خو 4 ورکوټ دی او زه ډایرکټ 17 ولګوم دا چې کم تا خبر وکړه نو دا مسله دغه وي سړی خپل ایګو نشي پرېښی چې یاره دا خو ما ایم اے کړی دی یا ما فلانی کړی دی نو زه به دا فلانی چل ولې کوم نو ته به د خلکو دغه پرېږدې خپل کار ته به دغه کې نو هله به کامیابېږي تاسو ته ما خپل ملګری اگزامپل درکو چې دا ډېر ښه ملګری مې دی پوه شې لکه رور په شان دی د مشر رور ما نه لږ مشر هم دی که نه خو لکه خبرې مقصد دا دی چې ګوره یو وخت کې سټارټ کړی او بغیر تنخواه نه یې کار کولو ګینې که هغه ویل چې یاره دا زه لیونی یم چې ما الټه جاب هم پرېښو لکه هغه پیسو هغه لار ما ځان ته څه که بنده که نه کوي که نه څوک داسې چې یو ټیک ټاک جاب دې روان یا ته پرېږدي او ته سایډ جوین کړې او تا له پیسې نه میلاوېږي هو هغه صرف چل زده کو ولې چل څوک نه ښایي تاله خو پته ده چې دلته ټول چل ول دی نو مسله دغه ده که ډایرکټ پې ورځې نو څوک درته چل نه ښایي چل ول به در سره کوي نو خبرې مقصد دا دی ګلابه چې ته به چیلنجز اله دغه کې چې یو ته کار سټارټ کې بیا دې مازغه هم رو رو سټارټ کړي چې کار سټارټ کړي مازغه چېرې زه اوس کوم فیلډ ته لاړ شم څنګه چلو کوم دا چلو کوم دا ټول هر څه رو رو سیټ کېږي نو هغه اوس وګوره ماشاءالله زما دلته بزنس دی پاکستان کې دلته ناست یم او د هغه دوبۍ کې اوس بزنس دی مطلب ما نه ډېر غټ لیول باندې یو کار کوي خو د هغه خپل قسمت دی اوس هغه خپل محنت دی داسې زما خپل محنت دی او قسمت دی لکه اوس دا هم نه دی چې زه ځان کمپیر کړم چې یاره هغه ما نه ډېرې زیاتې پیسې ګټي او زه لګې نو صرف پیسې هم د کمپیر کول نو دا هم غلطه خبره چې زه خپل کار کې خوشحاله یم بس دا غټه خبره ده ته پوهېږې لکه ګوره که نه هغه وایي چې د زړه دی چې مطمئن یې که نه نو دا غټه خبره دا غټه خبره نه چې جیب دې ډکي یا داسې ټیک ته انسان دی دنیاوي دا شیزونه لګېدلي لکه چې ته پې خپل ځان ته فیسلیټیز اغوستی شي لکه مثال څنګه زه ووایم چېرې الحمدلله ما سره دغه دی لکه ګرمي ده خو ما ځان ته آفس کې دلته دغه کې هم ما ځان ته کلاس کې هم اے سی لګولی دی دا چې کوم ځای کې زه اوس کلاس ته ناست نو
نو خبره مقصد دا په دې ځان ته فیسیلیټیز اغشتې شي جی نو دا مقصد دی خبره نو بالکل. کدی چې لک ډیر دماغو کار شروع کړي زما دې خبرو سره او کنه هغه حقیقت. ته وی چې را داسې غپ شپ لګي نه حقیقت دا خو نو. مونږ پرې ولیدل داسې زمون نو دا زمیم کنه اصل مقصد دا مسله دا غي چې جی. خلک وی چې نظر ډایرکټ 17 18 ولګم نو دا چل ول سره وکي او مهنت ټایم لګي دا سره ډایرکټ نه کیږي یار جی جی نو ارګنایز شول او دا سه د هر چا خپل خپل ډیوټي دی باره کې مونږ ویلې بیا امپلیمنٹ باره کې دی چې هغه کار ته امپلیمنٹ هم کې لکه پریکټیکلی اپلای کې دا نه چې هوایي خبره تشي کې نو صرف خبره کول فائدہ نه نو کوي ورکړي تبا هغه شي سکه پریکټیکل لکه ډیر خلک یا تاسو سوچونه کې اړو کار کوي نه نو هغه پلانینګ وشي خو ډو نشي یا اکټ نشي لکه امپلیمنټیشن اړونه کی پدا جی. سه خبره هغه لاړه راغله لکه خبره وشو صحیح بیا چې دی ګلاب تا کار سٹارټ کو تب بیا خپل پرفارمنس چیک کې چې یاره دا ټیک روان دی کا غلط روان دی دا به چیک کې یا څنګه روان دی د سیفټي حواله سره چې مونږ خبرې روانې دي مونږ به ګورو که حادثې ډېرې کېږي نو مطلب دی کې سیفټي څه ده ناکام نشته څوک نه فالو کوي او که حادثې کمې کېږي نو مطلب دا دی چې دی کې سیفټي ډېره زیاته ده نو دغه سیده سیده خبرې دي که نه داسې ده په دې کې خو سره راکټ ساينس دا غټې خبرې نشته همدغه خبرې چې هغه مونږ خپل پرفارمنس چیک کوو نو په دې خبره پوه شو ګلاب ته به خپل ځان له خپله چیلنج ورکې دې ته به نه کښېنې چېرې ما به راځي او څوک به ما پوهوي نن سبا ټول ریس والا دور دی یو قسم لکه هر څوک ځان له دا کوي او دا خو څوک پوهوي نه بل تن چېرې ته به داسې کامیاب چې هغه الټه کوشش کوي چې داسې په فضول چیزونو کې تا دغه کي چې ته د هغه ریس نه آوټ شي لکه بس د هغه ریس نه وځي او هغه ځان له شي لکه خرابولو کوشش خلک کوي پوه شو حقیقت دی یو منټ لږ ویټ وکړه دا ګیټ بندوم هلته طوفان دی ښه برادر پوه شوې هلو پوه شو تاسو که ته جاب کې کار شی کوې که نه ځان له به ته خپله ټارګېټ ایږدې چیلنج به ایږدې داسې نه کېږي چې ته په دې انتظار یې چېرې ما ته به څوک راځي او هغه به وایي چې ته کامیاب جوړ شه داسې نن سبا ټول زیاتره لکه په فیس خو به ورته وایي چېرې کامیاب چې مونږ در باندې خوشحالي وخو او بیک باندې به درته داسې طریقې جوړوي چې ته هغه له شاته پاتې شي نو ته به خپل ځان خپله موټیویټ کړې او کار به کې داسې نه وي چېرې څنګه تاسو زما شوق دی آلریډي انګلیش ستا فیلډ دی نو تا ته هغه فیلډ برادر اسان دی نو ځان ته به ته خپل دغه کې که نه محنت به کې د بل چا دغه ته به نه کښېنې چېرې ما ته به څوک ووایي او بیا به زه څه چل شروع کړم نو داسې نه کېږي ته یو کار سټارټ کړه بیا به مسلې به راځي لکه څنګه ما درته خپلې ویلې نو داسې د هر یو انسان فیلډ یا سټارټ کې پرابلمز وي رو 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 سړی هغې سره دغه شي او د هغې ورته پته ولګي چې دا مسله ده او داسې دا مسله حل کول دي ورسېده مو خبره باندې تاسو نو میرنګ پرفارمنس مونږ وویلې چې خپل پرفارمنس به هم چیک کې نو که ته مثال بزنس اونر یې نو ته خو به خپله بیا خپل پرفارمنس میجر کې یا خپل دغه که نه چې ورکرز دي که د ورکرز ته وایي چې ته سو پرفارمنس میجر کې بس هغې خو به بیا ټول وایي چې مونږ ټول کار کوو لکه اچل ول هم پکې وایي چې زه کار کوم ولې خپل طریقې سره اچل ول ډېر ښایسته کوي داسې ده مقصد دا دی چې داسې که مونږ یو بل اگزامپل وکړو که سیفټي فالو کې ایکسیډنټ به نه وي که سیفټي نه فالو کې ایکسیډنټس به زیات وي نو مطلب دلته نه ستاسو ډایرکټ پرفارمنس پته لګي چې دا څه سسټم دی پوه شو ګلابه بیا چې کوم د اکورټ ریکارډ یو شوډ بی میجر بوث شورټ ټرم اینډ لانګ ټرم چې تاسو ته د هفتې د ورځو پته یي چېرې څه سسټم وشو یا ایکسیډنټس دا ټول رپورټ در سره وي د میاشتو د هفتو اور د کال پوهېږې لکه زه مثال ویم چې یاره 2010 کې زمونږ بزنس ډېر ښه و بیا 12 کې لاک ډاون شو بیا 2014 یا 13 کې بیا نور زیات شو نو مطلب کال په کال مونږ خبره کوو لګیا یو که ته د هفتو د میاشتو ګورې نو هغه هم کتی شي نو شورټ او لانګ ټرم دا خبره ده ورسېدی نو دغه خبره وشوله چې مونږ به دا مونږ دغه کوو ریویو کوو به اور بار بار کوشش وکړو چې دا مونږ امپروو کو کم ځای کې مونږ ته وګورئ لګي فایند د ایډجسټمنټ اینډ نیسیسري کم ځای کې لګي چېرې دا رول کې دا مسله ده نو به ته
سکه چینج کې ورسېدې زما خوره بالکل لکه څنګه تاسو ته مال کنه ما 200 روپے ټیوشن نه سٹارټ کړو پای کې خلک هم سٹارټ کې ملاو شو اور سپکې د سیو لګ بیکار ورل وای لکه نو مې ډېر غټو خو هغه کاس چلولو هغه د سی وای چې لکه ټیک تا ما ډېر خلکو نوم داسې او رول هم دا وی چې ایڈوانس فیس پاخلې کنه نو هغه یو تنو هغه ویل چې زمون ولته دکانونه دی یا 400 دی مطلب حساب کتاب دی هغه ویل چې ورته میاشت اینڈ کې فیس تر کمل د ټیک تا بس چې داسې وی نو هغه سو شو یو میاشت صحیح دغه شو بیا دویم میاشت کې هغه چلول داسې وکړو ویل چې هم خو 15 ورځې په خور کې نو هم بل ځي کیو نو ویل چې دا سیستم دی کنه لکه هغه په چل ولې پیسې کټ کول هغه بیا مرته پریم خو نو خبره مقصد دا دی چې ګوره دومره خيار دی ما ورته بیا هم ویل صفه بلکې ته دومره حساب کتاب دا کول غواړې نو الله به دې ومنم کنه تاسو سنوم دی چې ته لاړ شو سکول والا سره حساب وکړه ای خو مل در چټیانو ګرمه چټیانو پیسې ماخلو ته دلته ما سره چیړ کې چې دا چل اسی خبره کوم کنه نو ما بیا سوک خپل رول می چینج کو ولې مال پته ولګی چې دا خو مسله ده که څوک ایڈوانس نه راکې وس ورته اډو کوم نه ورته بل ځي کیو بس کیسه ختمه ما ور سره لو بیا دا کوم نه چې را میاش په ختمم شي او کې دي شي چې راکیو کې دي شرانه کې ازړه کې د سړی یو دغه کنه نو مختلف شیزونه دي نو دا سینې چې بس ته پهله روز نه ماته پته و چې دا مسلې برازي نو خبره مقصد دا دی چې هر ځکه یو کار ته سٹارټ کې نو هغه سره مسلې راځي سره هغه حل پته لګي ډایرکټ دا سینې چې چرته کتاب دی ویلو واسطه دا ډایرکټ ار پته ولګي دو بس سیستم اوکې شو لکه دا تاسو خپل سټوریانه زکه کوم کنه ګلاب چې تاسو سره جوړېدل غواړي کنه نو دا سیستم دی ورو ادا بته دا کې مطلب چې سٹارټ واخلې نو هر صبر ورو پوه شو کنه سٹارټ واخلې نو چې هر څه وکي شي بیا به شروع کوم بیا سړی نشي شروع کوله لکه مثال په تور چې دا څنګه اوس کم گیمینګ سیستم دا خیر ز گیم په نه کوم او زما کار د گرافیکس او د شیزونو دی نو د پارخه سیستم پکاره کې دي چې تاسو معلومات ویم دی باره کې جی بالکل نو دا مثال په تور چې دا ما 6 سال 7 سال مخکې شروع کړو نو هغه ټایم کې ما سره کو ټو ډو اور بیا کورای 3 نو دا دوه کمزوري سیستم وي کما دې ته انتظار کولو چې نه یاره اول دې را سره زبردست سیستم راشي بیا به کار شروع کوم نو زه به دې سټیج ته را رسیدم کنه لا به مل تکي په انتظار کې وم نو دغه مسله ما دغه ونه کو ما پای باندې کار شروع کو ایډیټینګ به مې کو دا به مې کو رو تاسو ګرافیک ډیزاینینګ کوئ او مال راځي دا ټول سکلز ما خپل شوق نه زکړې دي نو خبره مقصد مې سی ګلاب تاسو دا پویو لګا نه چې ګوره دا نه ده چې یاره هغه ټیم ما ویل چې یاره ما سره خو کمزوري سیستم دی کو ټو ډو دا خبره ټیک هم ده رښتیام ده چې دومره کمزوري سیستم باندې صحیح کار نه کې خو زه ما کار خو سٹارټ کو کنه نو رو ایکسپیرینس مې کېدو اوس ما سره سیستم الحمدلله ښه دی ټیم هم را سره شته دی هر سره رو خپل سیټ شو او کنه ما پهله ورځ ویل چې یاره بس به خپل ټول کار نه کوم ځان سره ټیم एकदम او داسې به کوم ناغه بیا سړی زر فلاپ شي لکه هغه بیا ته نشي چلے دی او چې تخپل د سکارو کې چې تاسو مسله راشي نو ته بیا ورو پویدل سٹارټ شي چې را داسې مسله دا داسې حل کول دي وای دا دلته کې وزمون چپټر هم ختم شو نور څه کوېشن دشته کنه سر کلیر دی نو څنګه سماځغه د کولاو شو ما د خبرو سره کنه هیڅ هم نشو یاره سر را باندې رو کیږي سر دا سر پکار دی چې ډېر وشي صحیح د ټایم اخلي کنه خو بیا تاسو مل چې سٹارټ واخلئ نه ان شاء الله بیا ګوره کنه دا نه چې تاسو ته خپل دا کیسه وکي ځکه دا نه و چې بس ما سٹارټ کو هر څه پهله ورځ نه وکي رو کېدل داسې پکې ایشوز هم راځي لکه ډېر ایفرټس پکار وي داسې نه وي چې بس پهله ورځ نه داسې یا څنګه د آنلاین کلاسز اگزامپل کو ګورو نو کووډ نه پهله داسې ډېر عام نه اوس کووډ نه پس هر یو تن پوه شو نو زیاتره خلک اوس آنلاین کلاسز ته غاړه کړي اول بچا لکه ډېر خلک خو به پوهېدل نه چې دا هم لا یو سیسټم وي او د چا به دا سوچ چې په واتس اپ کلاس اخلي څنګه مونږ وایس میسیج نه کوو نو د هر چا خپل سوچ وي که نه اوس هم داسې ډېر خلک شته چې هغې نه پېژني دا نیټ میټ داسې ډېر شیزونه دي نو که هغې نه پېژني د هغې نقصان دی که نه څه دی خیال دی
څه فایده خو نشته الټا نقصان دی خو د هر چا خپل سوچ چې څوک کوي چې نه نیټ فضول چیز دی او دا ټیک ته چې څوک صحیح استعمالوي د کار چیز دی او که څوک غلط استعمالوي نو واقعي صحیح خبر هم ده لکه ټایم هم ضایع کوي ډېر نو مختلف خبرې دي دا خو تاسو باندې ډیپینډ کوي چې څنګه یوز کوي نو بس دا نن دپاره انف دی صحیح ده ګلاب او تاسو چې هر څه دغه پیشن دی هغه فالو کوئ سٹارټ کې ان شاء الله بیا ورو چې کم دی کنه خپل سیټ کیو کنه ته دې ته انتظار کې چیرې د هر سره او کې شو بیا وځه شروع کوم نو ګلاب شاته به پاتې شي نو لکه بیا نشي سر کول جون درته غواړم تاسو خبره په نن دور کې لا څوک دا خبره وکړي